अस्सलाम वालेकुम। پرون په سایفر کیس کې لس کاله کې د عمران خان لا او لس کاله شاه محمود قریشي لا او نن په توشاخانه کیس کې 14 سال کې بشرا بیبي لا او عمران خان لا او مزه خبره دا و عمران خان چې کله سزا وورېده نو هغه وی چې دا خو 14 سال دي چې سل کالم راکې هم غلامی نه قبلوم. تاسو ته لږ د توشاخانه بیک ګراوند ویم چې توشاخانه څه شی دی او دې کې دا سزا څومره په بوګس طریقې ورکړه نو دا د خندان ډک یو عدالتي فیصله ده. توشاخانه د حکومت یو داسې ځای دی چې کوم ته بهر ملک ته زموږ د وزیران صدران لاړ شي او د بهر ملک خلک ولا څه تحفه ورکړي نو هغه په دې کې جمع شي دا د کور ته نه شي وړیا جمع شي. مخکې سیستم دا چې کله به جمع شوي نو تا به د هغې قیمت د هغې ډپارټمنټ والا ولګو او تا به د هغې 10% جمع کړي لکه یو شی راغې د بهر نه او د هغې قیمت ډپارټمنټ والا 100 روپۍ ولګو نو تا به 10 روپۍ جمع کړي او بیا به د کور ته یوړو. دا پریکټس را روانو نواز شریف، زرداری، یوسف رضا ګیلانی د وزیرانو د صدرانو ټولو دا استعمالو. کله چې د عمران خان حکومت راغی نو هغه وی چې دا خو ډیر زیاتې دي چې کم قیمت ولګي نو دای کم از کم 50% خو دې ورکړي. مخکې به په 10 روپۍ شي د سلوړو اوس د بوله 50 روپۍ قیمت مقرر کو. دته یو 2-3 توفې ته وړې وي نو د هغې قیمت هغوی لګولی و 1 کروڑ 80 لاک او د هغې 50% چې کم وي نیم قیمت هغه جمع کو عمران خان یوړو. دا بیا د هغه شو قانونن دوی دا چلو کو په بوګس طریقه سره چې په دې کې خو کیس نشو جوړېدی ځکه چې نیب قوانین کې زرداری او نواز شریف د لیکم تبدیلی راوړستې وه نو پای کې دا کړی چې د 50 کروڑو نه کم کرپشني هغه به نیب نشي نیولی او دا خو د 1 کروڑ 80 لاکو نو دوی وی چې څنګه ولا سزا ورکو نو یو بوګس طریقې اپناو کړه چې په دوبۍ کې یو د هندوستاني سړي کمپني ده د جیولري د ریمبو په نوم سره او هغې کې د کراچۍ یو سړی الک سیلمین دی چې پارت ټایم جاب کوي او بیا دویم ټایم کې د سپیر پارت په دکان جاب کوي. د هغه نه د دې ایویلویشن وکړو چې ته ووایې چې د دې څومره قیمت دی نو هغه ته وی چې دا 300 کروڑه دی نو بیا یې په کیس جوړ کو. خو د هغه نه چې کله د عمران خان وکیلانو تپوس وکړو چې تا سره د ایویلویشن د دې قیمت لګولو څه سرټیفیکیټ شته د دې AGM یو سرټیفیکیټ نو هغه وی چې نه ما سره خو نشته. بیا یې تپوس وکړو چې آیا تا دا کم جیولري یا دا څه سامان چې تا ته قیمت ولګو دا تا کتلی دی هغه وی نه جی وی مال دوی تصویران را لېږلي نو په تصویرانو باندې 300 روپۍ 300 کروڑه قیمت ولا لګولی نو دغه ټول یو بوګس طریقې سره وه. خو مسله د توشاخانه نه ده. توشاخانه نه دا تحفې ته لیګلي اغستې شي. د دې نه مخکې بولټ پروف مرسډیز ګاډي راغلی هغه نواز شریف او مریم بیبي وړي دي او زرداری او ګیلانی ولا ورکړي دي او هغه کیس په توشاخانه کې پروت دی په نیب کې ای باندې بالکل کیس نه چلیږي او قانون کې ګاډي وړل د توشاخانه نه بالکل نشته هغه غیر قانوني دي او دا داسې تحفې چې عمران خان وړي وي دا قانوني وي او هغې پیسې جمع کړې وي خو چونکې تا صرف ګیرول دي نو تاسو ته دا شی وکړو. دا ولې کوي د دوی چې کوم لندن پلان دی عمران خان د هغې ذکر بار بار کوي چې پای کې د حکومت ختمول دي او بیا نواز شریف راوستل دي او د پاکستان تحریک انصاف پارټي ختمول دي خو هغې کې ورته ټوټل ناکامه دي. هر څومره ظلم ستم چې وکړو هغې کې ناکامه دي او د عوامو د عمران خان رشته نشي ماتولی. نو اوس دا وکړه چې د الیکشن نه مخکې وکړي نو کیدای شي د عوام په غوسه کې راوځي او بیا دوی ته موقع میلاو شي چې د عمران خان د پارټۍ خلاف انتقامي کاروانې وکړي. خو عوام ډېر هوښیار شوي دي او دغه هوښیارتوب ولا ورکړی د سوشل میډیا دی کم ته چې نن سبا دا ټول مشران شیطانی میډیا وي ځکه چې دا د دوی په کنټرول کې نه ده. عام میډیا خو په کنټرول کې راشي په اشتهارونه ولا ورکی دباو پی واچي. سوشل میډیا خو د عوام आवाज دی نو په دې وجه خو په دې دوه کیسونو کې عمران خان دا ټول نظام ننګا کو لغړې کو څنګه وکړو. ګوره میډیا مونږ وی دا میډیا ازادي او د حق سچ سره ولاړی بالکل دروغ دا ټول د دروغ سره ولاړی. بیا به مونږ پاکستان کې انساني حقوق تنظیمونه دي چې چا سره زیاتی وشي د ښځو سره یا وړو سره ډېر زر چغې چوغارې شروع کی
په دې تیر 14 میاشتو کې چې د عمران خان په ورکرانو په کورونو او د چادر چاردیواري څومره پامالي شوې ده یو تنظیم غږ نه دی کړی ټول غلي ناست دي بیا زموږ دا خیال و چې دا بار کونسل چې دی سپریم کورټ بار کونسل پاکستان بار کونسل های کورټ بار کونسل دا د آئین او قانون سره ولاړ خلک دي وکیلان دي په آئین او قانون پوه دي دوی به په دې ناانصافۍ باندې غږ وکړي هغه هم ټول خاموش دي نو هغه هم خلکو ته ښکاره شو چې دغه هم د مفاداتو خلک دي دا د آئین او قانون سره نه دی ولاړ او عدلیه خو تاسو ته معلومه ده چې عدلیه په دنیا کې 139 نمبر دی په 200 ملکونو کې چې ستا 139 نمبري او ستا فیصلې به بیا څنګه دا کمپرومایز فیصلې جج بشیر پرون 4 پیرې طبیعت خراب شو بیا هغه چوټې درخواست هم ورکړی چې زه چوټي کوم خو نامعلوم وجوهات باندې هغه چوټي منظوره نشوه او نن سهار چې عمران خان راغی نو هغه ته وی چې تا خپل بیان د 342 راوړی دی عمران خان ورته چې ما ته خو وی چې په عدالت کې حاضری ولګو زه حاضرې لراغلم بس هغه ورته وی چې زه سزا سناوم عمران خان ورته صبر وکړه زموږ وکیلان خو نشته ته څنګه سزا دومره جلدی د باندې ولیده عمران خان چې د عدالت نه وتی دی نو هغه ورته بیا سزا سناو کړي 14 سال دای ولي وکړو بشرا بیبي په دې کیس کې د سره هیڅ رول نشته خو هغه په دې وکړه چې عمران خان په یو لیول هم جوکاویدو ته تیار نه دی د غلامی نه قبلي نو اوس ول د خزي په ذریعہ زور ورکوي چې کې دی شي دی په خزي په ذریعہ زموږ سره ډیل وکي خو هغه وی چې دای باندې ډیل نکوم او بشرا بیبي بارکه به خلکو وی چې به د عمران خان خلاف وعده ماف گوي هغه خپل سامان نن ځان سره تیار راوړیو چې سزا سناو شو هغه ډیال اجل تراله وی راځي ما گرفتار کې نو دا ټول خلک اینی او د دې اثر په 8 فروری په الیکشن کې ښکار کیږي عوام ته اوس ته نشي پټولې ظالم چې هر څومره په زړه کې يرندو کی او دا رښتون کې سړی چې کاغه باندې تر څومره ظلمونو کې درته ولاړ دی او د ولاړې د دې ټول فرسوده نظام لا د مرګ برابر دی ډاکټر عبدالقدیر خان چې کله جنرال مشرف نظربند کو د امریکای په حکم باندې هغه یو خبره د سهیل وډای سره په انټرویو کې کړې و هغه وی چې پاکستان کې څومره غداری کې د ملک سره تاته بغټه پروتوکول ملاويږي او چې څومره وفاداری کې امر غټه سزاګانې برته ملاويږي نو د دې یو تاریخ را روان دی فاطمه جنا باندې جنرال ایوب د انډین ایجنټ الزام لګولیو بیا جنرال مشرف چې کوم ډاکټر عبدالقدیر خان کېد کړو او دا اوس چې د عمران خان سره روان دي د امریکای په وینا روان دي نو عمران خان ورته ولاړ دی خو د عمران خان کامیابی به چې کله په 8 فروری باندې ټول په ګڼ تعداد سره روزه نو د دوی د لندن پلان بم ناکامي او عمران خان ته به ریلیف هم ملاوي دا کیسونه د سیدي چې سپریم کورټ یا اسلام آباد های کورټ ته ورل نو په اولنې پېښې کې به ختمي خو الته کې ججان په پاکستان کې اوسي غریبانان کې دي چې د زر فیصلهونه کی خو آئین او قانون قتل عام روان دي نظام انصاف قتل عام روان دي نو ما وی چې تاسو ته توشاخانه تفصیل ویم چې توشاخانه سدي او دې کې ورله سزا پس بیسلس بالکل بی بنیاده ورله ورکړه امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه شوي ویډیو مو خوښه شوه نو ډیره شیر کې کمنټ پیو کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته